مخکې به خلکو وې شکر دی، اوس خلک څه وایي شوګر مې دی، شوګر مې دی. دا شوګر ولې شو؟ دا هم د یوه وجه کېدی شي چې بندګانو الله رب کریم شکر صحیح په طریقې سره ادا کوي. اخ په خزانو کې هېڅ کمی نشته دی، هغه خزانې چې دي هغه بسیاره دي. حضرت رابعه بصری رحمت الله علیها دروازې درشل نه خپه اړوله او په هغه درشل باندې خپه ولګېده، تیزۍ سره روانه وه، نو تړکې شو د غټې خپې دا نوکې له خپې نه راووتو او دی هلته غزاره شوه. چې غزاره شوه نو داسې نه وایي چې وخ یا چغه نه وهي، وایي الحمدلله الحمدلله. ورسره مینځه ولاړه وه، د دې کنیزه د دې غلامه ولاړه وه، هغه ورته وایي ای رابعه بصری رحمت الله علیها د تا د خپې غټ نوک وختلو، دې سره ته تکلیف محسوس نه شو؟ ته دې باوجود وایي چې الحمدلله. وایي ښه تکلیف راته میلاو شو، خو په دې وخت کولو باندې یا په چغې وهلو باندې خو څه نشته دی، خو د رب حمد مې وکړو، رب شکر مې پې ادا کړو چې یا ربه نوک ته وي خو خپه خو مې بچ شوه که نه، خپه خو مې بچ شوه که نه. مونږ کې دا شیز نشته ما ته دا تکلیف ولې میلاو شو، دا فلانی ته ولې نه کېږي، فلانی ولې داسې نه کېږي. ډېر خلقو نعوذ بالله من ذلک چېرته ځوان مړ شي نو اکثر زمونږ دا زنانه ناپوهه څه وایي یا ربه ولې دغه زمونږ د پکې لیدلی یو، مونږ درته ښکارېږو چې ګورې د تا تکلیفونه مونږ ته راځي. ما په دې غوږونو دا ناشکري الفاظ اورېدلی دي. یاد وساتئ رب ناراضه کېږي، هغه ذات نه ناراضه کول پکار دي. حضرت موسی علیه السلام کوه تور ته روان دی، یو کس دی رامخکې شو، وای اے د الله نبی الله دومره نعمتونه راکړي دي په آخرت کې حساب نشم ورکولی. ورته وی چې ما نه د لږ دا دنیا دولت او دا شیزونه والي ډېر زیات دي، آخرت کې حساب نشم ورکولی. وای صحیح دی. مخکې لاړو، یو کس دی په شګو کې پروت دی، بس خپل ستر یې پټ کړی د شګې په ځان اچولی دي. وای اے د الله نبی ته وګوره په لاره کې په شګو کې پروت یم، جامې مې نشته دی، رب په حضور باندې دا سوال وکا چې ما ته دومره څه خوراک چې دا خپل ځان خو پې پټ کړم. زده که ای عاقله، عقل خبر دی، زده که. ما عزت مندو حضرت موسی علیه السلام لاړو، د دواړو بندگانو هغه مدعای بیان کړه. یو وایي یا ربه د خپل نعمتونه لږ کم کړه مانه، آخرت کې جواب دی نشم کېدی دومره ډېر دي. بل وایي یا ربه دومره خوراک نه چې دا ستر مې پې پټ شي. الله رب کریم یو جواب ورته عطا کړو. څه جواب یې ورکړو؟ الله رب کریم ورته وفرمایل د اولني ته ووایه چې ناشکري شروع کا، او د دویم ته ووایه چې په دې ساعت باندې شکر ادا کا. د اولني ته ووایه ناشکري شروع کا، دویم ته ووایه په دې ساعت شکر ادا کا. حضرت موسی علیه السلام اول په هغه شګو ول باندې راغی، وایي رب کریم فرمایي چې په دې ساعت شکر ادا کا. وایي له دې نه بله نوره سخته وي زه به په دې باندې څه شکر ادا کړم. ما عزت مندو الله رب کریم هوا راولېږله، کومې شګې چې د په ځان اچولې هغه یې هم ترې اوچتې کړې، د به په ځان اچولې هوا به ترې اوچتولې، لوس پاتې شو. او بل ته حضرت موسی علیه السلام فرمایي رب فرمایي چې ته ناشکري شروع که هر څه به درنه والمه. وایي ما باندې دومره انعامونه کړي زه به څنګه ناشکري کوم، په ما یې دومره نعمتونه کړي زه به څنګه ناشکري کوم. وایي چې ته ناشکري نه شې کولی د ده نعمتونه به هم په تا باندې څو چنده راوري. نو ما عزت مندو رب کریم شکر ادا کول پکار دی. الله رب کریم دې مونږ نه راضي وګرځېږي، سم واورېدل په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي.